ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى وقال تعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایماندار و درود شریف و محبت سرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك وأهل بيتك وأصحابك یا خاتم النبیین. گرامی قدر لرے نزدین راتلونکو مسلمانانو مہمانانو میزبانانو مشرانو کشرانو تاسو ټولو ته زه د جمعې مونځ راتګ په خوشحالۍ کې هر کلی وایم، خوش آمدید وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما عزتمندو، جمعې مبارک ورځ ده، بیگن ابل شپه د شب معراج شپه وه. هغه شپه په کومه شپه چې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته الله دیدار نصیب شوی دی. یاد لرئ زمونږه احنافو حنفیانو بلکې ټول اهل سنت چې څومره د څلورو واړه مذاهبو ائمه دي، دا متفقه عقیده ده چې دنیا کې په ویښه باندې الله رب کریم دیدار زیارت ملاقات څوک نشي کولی، او په خوب کې الله رب کریم هر ایمان والته ورکولی شي چې دی وغواړي. خوش نصیب خلقو د الله دیدار هم کړی دی، لکه څنګه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه سل ځله الله دیدار په خوب کې کړی دی. او علماء کرام فرمایي څوک چې هره شپه یا هره ورځ سوره آل عمران تلاوت کوي دغه سړي ته به الله دیدار نصیب شي. څوک چې د جمعې په شپې باندې هرې جمعې په شپې باندې سوره طه تلاوت کوي هغه ته به الله رب کریم دیدار نصیب شي. په ویښه باندې صرف او صرف د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خاصه ده. حضرت موسی علیه السلام وی یا رب زتا لیدل غواړم، قتل دی غواړم. الله ورته وفرمایل لن ترانی، هرگز مې نشي کتلی. بیا الله رب کریم ورته وفرمایل زه له خپل ذات نه د تجلیاتو یوه پرده اوچتومه، ته دې غره ته وګوره، که چېرته تا برداشت کړو ته به ما دیدار وکړې. حضرت موسی علیه السلام چې وکتل نو هغه غر هم پاش ټوټې شو او دی بېهوش پرېوتو. الله رب کریم دا مقام دا منصب صرف او صرف محبوب کریم ته ور عطا کړی چې په دنیا کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ترمذی شریف حدیث دی فرعا محمد ربه مرتین. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعینین د سر پسترگو باندے اللہ دیدار دوزل کڑا گئے. قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ رب کریم دے ملاقات طرف تا اشارہ کردی دا. سورہ نجم آیت نمبر 11 12 13 کے اللہ فرمائی ما کذب الفؤاد ما رآ. سترگو چو سولیدل سترگو چو سولیدل
زړه هغې ته دروغ ونه ویل چې دی په دروغ ولیدلو. فرمایي افتمارونه علی ما یرا، ای د مکې خلقو محبوب چې څه لیدلي دي تاسو د سره په دې خبره کې جګړه کوئ. فرمایي ولقد رآه نزلة اخرى، او د دویم ځل هم د خپل رب دیدار وکړو. نو زمونږ دا عقیده ده چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د خپل سر په سترګو سره 2 ځله معراج شوی دی، 2 ځله الله دیدار کړی دی. او ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا په خپل عمر شریف کې 34 ځله معراج شوی دی، 34 ځله. بخاری حدیث دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اکرامت تپوس وکړو چې نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دیدار کړی دی کنا؟ نو دی ورته ووې د ستا د خبرې سره زما ویښته ودرېدو، ولې قرآن ته دا آیت نه دی ویلی لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار، سترګې دی نشي کتی او دی ټولو سترګو ته ګوري. نو دا څنګه شوه چې یو طرف ته مونږ وایو چې الله محبوب د الله دیدار کړی دی، باقاعده په بخاری کې 3883 حدیث نمبر هم دی چې په هغې کې حضور په خپله باندې فرمایي چې ما د خپل رب دیدار کړی. او دلته حدیث عایشه کې د هغې نفي ده. یاد لرئ کله چې الله محبوب د الله دیدار کولو په دې وخت کې بی بی عایشه عمر مبارک 4 کاله او دې دا اس کله نه دی ویلی نه به څوک د قرآن او حدیث کې مونږ ته وښایي چې ما ته نبی علیه السلام فرمایلی دي چې ما رب نه دی کتلی بلکې دې اجتهاد کړی دی د قرآن د آیت کریمه نه. داسې نور خلق دي روافض دي اهل تشیع هغه وایي چې ګوره د الله دیدار نه په دنیا کې ممکن دی او نه په آخرت کې ممکن دی، ولې چې قرآن مجید دا آیت هم دی او دا حدیث هم دی. یاد لرئ عربي چې څومره لغات دي هغه تاسو اوچت کئ. نو ادراک معنی چې دی قتل نه دی، ادراک معنی پوهیدل دی او احاطه کول دی. د قرآن مجید دا آیت لا تدرکه الابصار چې سترګې الله نشي کتای، دا ترجمه صحیح نه ده. ترجمه دا صحیح ده لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار، سترګې د الله ذات احاطه نشي کولای او الله د ټولو سترګو احاطه کولای شي. دا د الله په مدح کې دي. اوس مونږ به الله ته ګورو په جنت کې، خو د الله ذات احاطه مونږ نشو کولای. احاطه څه ته وایي چې یاره دا یوه کمره دومره ده، دومره اوږده ده او داسې پلنه ده، داسې د الله رب کریم څوک ادراک احاطه نشي کولای. نو آیت په خپل ځای باندې ټیک شو. بی بی عایشې چې کومه خبر وکړه هغه د دې خپل اجتهاد دی. او دویم علما فرمایي چې چېرته راویانو په منځ کې په یو حدیث کې اختلاف راشي، یو طرف ته زنانه وي بل طرف ته سړی وي، نو چونکې په ګوایي کې د یوه سړي ګوایي د 2 ښځو برابره ده، نو چېرته هم علما فرمایي اسماء الرجال په بحث کې چې چېرته په یو حدیث سند باندې د ښځې او د سړي مقابله راشي، نو مونږ به د سړي حدیث ته ترجیح ورکوو. لکه څنګه چې ترمذي شریف حدیث دی حضرت عبداللہ ابن عباس نه روایت دی، نو دلته به مونږ د حضرت عبداللہ ابن عباس روایت ته ترجیح ورکوو. فرمایي فرعا محمد ربه مرتین، محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل رب 2 ځله دیدار کړی دی.
ما عزتمندو مشکات شریف حدیث تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی رب کریم خپل دست قدرت چسنگ اللہ ذات سرخائی زما پا دے دوا اوبو میس کے خودلو اغه لاس یخواله زما په دې سینې دې تیو په سرو کې محسوس کړه او فرمای د اولین او آخرین ټول علم الله رب کریم ما ته عطا وکړ اوس لکه عقل هم دا نه مني لمر چې دی موږ نه په لکاو کیلومیټر لرې دی لمر هم ساینس وایي چې دلته رڼا رسي نو دا رڼا چې د ځمکې باندې لګي نو 8 منټه او 30 سیکنډ په باندې لګي 8 منټه او 30 سیکنډ نو سدرۃ المنتہا پورې کچېرته مونږ دا حساب وکړو علما فرمایي نو دا جوړیږي 85,000 سال کلومیټر لار 85,000 سال نو بیا سدرۃ المنتہا نا لا مکان تا تک خما عزت مندو قدر مندو مونږ دا وایو چې الله رب کریم ډېر خلک وایي چې څنګه په یوه شپه محبوب له دنیا نه لاړو جنتونه وکتل دوزخونه وکتل او بیا په هغې شپه کې واپس شو اقلیات والخلق چې دي هغه په دې کې لا ډوب پراته دي یاد لرئ علما فرمایي نبی علیه السلام چې څنګه زمونږ په دې بدن کې روح دی د کل جهان روح چې دی هغه نبی علیه السلام ذات دی چې کله دا روح الله رب کریم لدې ځمکې نه پورته کړو نو دا کل ځمکه دا کل جهان داسې ساکت شو لکه انسان نه چې روح لاړ شي دا کل ځمکې نظام هر څه ودرېدل حضور فرمایي زه لاړمه راغمه چې زه راغمه زما بستره که مې بسترې نه چې زه پاڅېدمه هغه هم اکه شانتې ګرمه وه چې څنګه ما ګرمه پرېښودې حالانکه 27 سال الله محبوب تیر کړل علما فرمایي دا ځکه دا دې له وجې نه څنګه چې انسان له وجود نه روح وځي او دی بې ځانه پاته شي بې حرکته پاته شي دی حرکت نشي کولی خو نبی علیه السلام هم روح کائنات دی د کل کائنات روح دی چې نبی علیه السلام له دې ځمکې نه پورته شو نو دا ځمکه ورپسې ساکیته شوه او بیا چې کله واپس شو نو ځمکې بیا حرکت شروع کړو نو ما عزتمندو قدرمندو ډېر خلک وایي څنګه لاړو او څنګه رالو هغوی ته امام رازي صاحب په 2 ټکو کې په تفسیر کبیر کې جواب کړی دی فرمایي ای خلکو امام رازي صاحب فرمایي خلکو زه تاسو نه تپوس کوم جبریل چې د نبی علیه السلام دربان دی په دروازې باندې ولاړ دی جبریل په یو ورځ کې 100 ځله ځي او 100 ځله راځي نبی علیہ السلام خواته 24,000 ځله جبریل راغلی دی په 63 سال وخت په دې 63 ساله عمر کې 24,000 ځله راغلی تللی دی ته سوچ وکړه چې په یو ورځ کې به جبریل نبی علیہ السلام خواته 100 ځله راتلو نو دا اوه آسمانونو نه تېرېدل اوه آسمانونو نه بره سدرۃ المنتها د بیر یوه ونه دی او هغه د جبریل د انتها ځای دی مخکې جبریل نشي تېرېدی نو چې یو دربان یو غلام دا شانی چې په هغه په ورځ کې 100 ځله ځي او راځي نو چا په دروازې باندې چې ولاړ خادم دومره طاقت وي نو سردار ته به الله څومره طاقت ورکړی څومره طاقت پې ورکړی بیا دا یو روحاني طاقت وي انبیا په حقیقت کې بشر دي خو د یو لباس نورانی هم دی لکه حضرت عیسی علیه السلام بغیر د پلاره الله پیدا کړو بشریت په جامه 22 کاله عمر کې الله فرمایي ما اوچت کړو اسمانو ته اوس هم په 4 اسمان باندې تشریف فرما دی بالکل زمونږ شانته پیدایش شوی دی خو کله چې الله ته مخامخ شي بیا انبیا د نورانیت لباس واغوندي بیا دوی لباس په نور کې بدل شي 4 پیغمبران داسې دي چې هغوی ته مرګ لا نه دی راغلی
حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام او حضرت خضر علیہ السلام. یو په جنت کې، بل په آسمان کې او دو په ځمکه. حضرت الیاس علیہ السلام په دریابونو، حضرت خضر علیہ السلام په وچو په غرونو، حضرت ادریس علیہ السلام په جنتونو کې حضور استقبال لپاره تشریف فرما دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام په آسمانونو څلورم آسمان حدیقة الندیہ په دویم جلد صفحه نمبر 82 باندې لیکلی دي. ثم ينزل عیسی علیہ السلام وهو متعمم بعمامة الخضراء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام براخکته کیږي په قرب قیامت کې دمشق جامع مسجد په شرقي کنارے باندې او په سر باندې بشنه پګړې تړلې وي چې تشریف راوړي دوباره. اوس هم تشریف فرما دې زمونږ دا عقیده. نو انبیاء کله بشریت په لباس کې وي چې بندگانو منځ کې ګرځي او د دوی حقیقت هم دا دی چې دا بشر دي. یعنی څوک چې د نبی علیہ السلام له بشریت نه انکار کوي دا مسلمان نه دی. خو بشر سره به دی وایي چې بے مثل او بے مثال، بے مثل او بے مثاله، نه مثل شته او نه مثال شته. او یو د دوی چې کوم لباس دی هغه نورانی لباس دی. لکه عیسی علیہ السلام چې اوس په څلورم آسمان باندې تشریف فرما دی، دی په نورانی لباس کې تشریف فرما دی. دته د خوراک حاجت نشته دی، دته د اسکاک حاجت نشته چې څنګه انسان ته لوږه محسوس کیږي. له هغه شیز نه الله رب کریم دوی بیا په داسې لباس کې پاک وګرځوي. بیا حضرت موسی علیہ السلام متعلق علماء فرمائی سو وخت چې الله دیدار وکړلو نو دا تجلی سره د موسی علیہ السلام دا مخ رڼا دومره زیاته شو چې موسی علیہ السلام چا به د موسی علیہ السلام مخ ته نشو کتلی. نو د چې کله دنیا نه تګ وخت راغی نو بیبي ورته وایي ای د الله قدردان نبی ما ته یوه موقع خو راکنه چې زه د ستا مخ ته وګورم صحیح. نو حضرت موسی علیہ السلام ورته وفرمایل اوس وګوره زما مخ. نو دې هغه تجلیات د موسی علیہ السلام په مخ باندې په حقیقت سره وکتل. یعنی تجلی غرزدان بعد به حضرت موسی علیہ السلام ته چا نشو کتلی. دا داسې وي چې څه ټیم کې ښکاري څه ټیم کې نه ښکاري. لکه حضرت یوسف علیہ السلام کتلو سره د مصر ښځو ګوتې پرې کړې. قرآن کې آیت ته څوک انکار ته کوي ودی کی قرآن آیت اسلام نه پې وځي. خو چې دا کومو خلقو منځ کې حضرت یوسف علیہ السلام اوسېدو هغو خلکو ګوتې ولې نه پرې کولې؟ دا هم یو سوال. حضرت یوسف علیہ السلام ته الله بے انتہا حسن ورکړی، خو دا تجلی دا رڼا به هر وخت نه وه. کله چې مصر اشراف مصر خواته راتلو الله ده ته دا تجلی واپس کړه نو ښځې په ځان پوهه نه شوې او ګوتې یې کټ کړل. دکه شان الله خپل محبوب ته هم بے مثل او بے مثاله حسن ورکړی، خو هغه انسان محسوس کولی نشي. مسند احمد حدیث دی. یو ځل نبی علیه السلام تشریف راوړو نو مور ابی حضرت بی عائشہ رضی الله تعالی عنہ آواز په باندې کوي قربان باران وریږي تاسو بلامده شئ لږ سیټ ته شئ. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ای عائشہ باران خو نه وریږي، باران خو نشته قربان باران وریږي زه د ټوله لمده خوشته کړم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي تا څه په سر کړي دي؟ وایي ما تنور څه پیدا نه شو ستاسو څادر په کور کې پروت و هغه مې راواخیستو هغه مې په سر کړو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته وخندل، ورته فرمایي دا باران نه وریږي، دا هغه رحمتونه دي چې هغه ما په څادر باندې زما رب وروي. اوس تا په سر کړی دی اوس تا ته ځکه محسوس کېږي چې باران وریږي. نو دا داسې وي چې په یو ټیم کې دا تجلیات ښکارېږي او په یو ټیم کې دا تجلیات نه ښکارېږي. الله رب کریم انبیاو ته یو شان یو مقام ورکړی دی. یاد لرئ چا هم چې ادب وکړلو او محبت یې وکړلو دا خلک کامیاب دي، دا خلک کامیاب دي. او چا هم چې عقل پسې منډې ووهلې او عناد او دشمني یې وکړله دا نقصان کی.
اول اول مونږ مسلمان باندې حق دا دی چې مونږ د الله نبی سره بے انتها محبت کوو. دا د ایمان اولنی ایمان د کامل دی نشي چې تر څو پورې ستا په زړه کې د حضور سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم محبت نه وي. محبت بیا څه علامات دي. محبت انسان مجبوروي څه طرف ته؟ هغه طرف ته چې کوم د محبوب ادا وي، محبوب انداز وي. تاسو وګورئ کوم خلک چې فلمونه ډیر ګوري دی به هغو خلکو سره محبت کوي او دی به د هغو شانتې انداز کوي. تاسو به چېرته ماته یو عالم هم ونه ښایي چې د چېرته د یو ایکټر په شان ویښته جوړ کړي وي یا د هغه په شانتې دی خپل ګرځېدل کوي. نه، ولې چې هغه سره د تعلق نشته دی. و زه دې خوا راوړم چې کله تا په الله محبوب سره تعلق شو نو هغه یوه خبر به تا ته خوند درکوي، ستا په زړه کې به ځای جوړوي. یوه خبره به ته په وږ سره اورې، په شوق سره به اورې. ته وایې چې زه د محبوب دا انداز اپناو کو، دا انداز اپناو کو. بخاري حدیث دی، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چا وکتلو چې په یو ځي باندې خپله اوښې ته داسې طواف شانتې طواف چکر ورکوي، تاو کوي را تاو کوي. چا تپوس یې وکړو چې ای عبدالله ابن عمر دا څه کوئ؟ وی نور نه یم خبر، خو سرور کائنات فخر موجودات صلی الله علیه و سلم ما په دې مقام کتلی و چې خپله اوښې تاو کوله را تاو کوله، بس د هغوی سنت زه ادا کوم. یو ځل دی تېرېدو د ده پګړۍ مبارکه په ونه کې ګیر شوه. نو چا ورته یو قربان ته خو تښکته کېدی هم شي، داسې تا ولې وکړو؟ وایي ما ځکه وکړه چې حضور سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ما کتو چې دې ونې لاندې تېرېدو او دوی پګړۍ پکې ګیر شوې وه. مې چې په هغه سنت باندې زه عمل دی به چې مکې نه مدینې ته تلو یا مدینې منورې نه مکې مکرمې ته راتلو، مونځ خو هر ځای کېږي، هر ځای کېږي، خو ده به په هغه ځایو باندې نښې کړې وې چېرته به چې الله محبوب نوافل ادا کولو، ذکر به یې کولو، ده به هم په هغه ځای باندې پړاو کولو، هلته به یې سټې کوله او خپل ذکر او فکر او نوافل به یې په هغه ځای باندې ادا